رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الله باغ بنده باندې رحم نه کوي چې هغه په انسانانو باندې رحم نه کوي. دا یو نیم سړی به د ځان نه یو داسې یو عجیبه شی به د ځان نه جوړ کړی، کله به تندی وراني چې خبرې کوي، کنځلې به کوي، کله به د چا په عزت نفس باندې لاس ورچوي، بد اخلاقي به هر ټایم بد اخلاقه، بدتمیزه، بې ادبه، په دې باندې به ورته ځان ښه ښکاري. او دته دا معلومه نه ده چې په دې سره خو زه هلاکت ته تللی یم. د الله رب العالمین د رحم نه لرې شوی. په حدیث کې دنه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته یو یره راکوي. هغه یره د دې خبر راکوي چې لیس منا، هغه سړی لیس منا من لم يرحم صغیرنا، چې په کشرانو باندې نرمي او شفقت او ترحم نه کوي. کشرانو سره مینه، محبت، رحم، ترحم، شفقت دا به ورسره کوي. د بعضې خلکو ته مثال پلاري د بچي سره په سمه خوله خبرې نه کوي. زموږ په دې پښتنو کې دنه دا عادات اکثر ډېري. پلار دی د بچي سره په سمه خوله باندې خبرې نه کوي، هغه ته په دې باندې ځان ښه ښکارېږي، په دې ورته ځان اوچت ښکارېږي. د بچي سره داسې یو تعلق جوړ کا چې انتهایی زیات مینه محبت ستا د بچي په زړه کې دننه ستا سره وي. د کشر سره داسې یو تعلق جوړ کا چې د هغه انتهایی زیات مینه محبت ستا سره وي. هغه مینه محبت ستا د شفقت او د مهربانۍ، د رحم، د ترحم د وجې نه پیدا کېږي. تا د ځان نه غوس جوړ کړی او بد ګورې، تنده دې وران کړی، په نسه خبره باندې کنځلې کوې، په نسه خبره باندې بدې ردې وې، په نسه خبره دې په لارو کې دنه پره کړی، منډې ورپسې وې. دا بعضې خلک داسې مسافرو کې دنه اکثر ډېري کله مشر یا پلار یا مشر د دې کور نه بهر یې خوشحالی، دا کشران دا بچي دا رونه دا خوشحالی، په دې وجه باندې خوشحالی چې یاره د هغه د غوبل نه دمیو، د هغه د کنځلو نه، د هغه د بدو ردو نه، د هغه د بېعزته کولو نه دمیو، خوشحالی. او چې کله د راتلو خبر واوري چې یاره اوس راځي، کال بعد، 2 کاله بعد، 1 نیم کال بعد، په مسافرو کې به د خوشحاله کېدو په ځای باندې خفه شي، غم ورته پیدا شي یاره چې دا اوس بیا به څنګه چې یو خو د کور ماحول خراب، معاشره خرابه، زندگی برباده. په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه سړی زما د امت نه دی او مسلمان هم نشي کېدی. انتهایی په مینه، محبت، شفقت، په نرمۍ. ګوره دا ستا ماتحت دي، ستا بچي دي، ستا کشران دي، دوی سره د نرمۍ او د شفقت او د مهربانۍ عمل کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ماشوم خپلګو، یو بدو اعرابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو او ورته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ماشومان هم خپلوئ. لکه هغه دا یو عیب ښکاره شو چې یاره ماشوم خپلول دا خو لکه د سړیوالي نه چې کوم دی دا به څنګه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ستا د زړه نه الله رحم ترحم اوچت کړی نو باغي به څه دا خو عذاب دی که نه، چې الله رب العالمین ستا د زړه نه رحم واغستو، د دې نه بل لوی عذاب بیا نشته دی. او د دې سره کشرانو ته څه وایي چې کم کشران بیا د خپلو مشرانو عزت نه کوي، د هغې ادب نه کوي، احترام نه کوي، دا هم زما د امت نه بهر دی. مشر ته وایي ته به رحم کې، ترحم به کې، شفقت به کې، مینه به کې، محبت به کې. کشر ته وایي ته به عزت کې، ادب به کې، احترام به کې، محبت به کې. ماحول به جوړي، کور به جوړي، معاشره به جوړي، تعلق به جوړي او خیرونه به راځي، د خیرونو یو بهترینه فضا به جوړي. په دې وجه باندې یو سبب د رب العالمین دا دریم سبب د رحم مستحق ځان ګرځې، په ځان کې به دا صفت راولي، شفقت، نرمي، مهرباني، رحم، ترحم. دا به تا مزین کوي، ښایسته کوي، د بلی دي د دې لړ نور په شان دي چې یو بلی دي، ښایسته کوي دي دا صفت. او د هغې په بدله کې به الله رب العالمین په تا باندې رحم کوي. او چې الله در باندې رحم وکړو جنت دی الله داخلي، حدیث بیان شوی مخکې. او که د الله رب العالمین د رحم نه محرومه شوې نو بیا هلاکت ده، تباهي ده، بربادي ده او جهنم ده.